د مالکند ضلع د سکولونو نوکران نه اوس هم 40 غنټې ډیوټي اخیستل کیږي کوم چې د بشري حقوقو ښکاره خلاف ورزي ده. د دې عمل خلاف کلاس 4 ملازمینو بټخیله کې احتجاجي مظاهره کړه. نو تفصیل د عمران زریاب په دې رپورټ کې. د مالکند ضلع په بیشتره سکولونو کې اوس هم د سرکاري ملازمینو نه 40 غنټې ډیوټي اخیستل کیږي کوم چې د انساني حقوقو او های کورټ فیصلې ښکاره خلاف ورزي ده. د کوم په ضد چې یو ځل بیا سرکاري ملازمین راپورته شوي دي او دا عمل یې رد کړی دی. د مالکند سرخار بړخیله کې د آل درجه چارم اسوسییشن ملازمینو د مطالباتو منظورۍ لپاره احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې به ګڼ شمېر ملازمینو ګډون وکړو او د حکومت او محکمه تعلیم په ضد یې نارې ووهلې. احتجاجي غونډې ته د یونین صدر پیر سید خان، جاوید خان، فقیر شاه، سلطان غنی او رویدار علي ویناګانې وکړې. مظاهرچیانو وویل چې د کلاس 4 ملازمینو د برتۍ لپاره کمیټه خپله فیصله مخې ته راوړې وه د کوم تر مخه چې به مستحق خلکو او د ریټایرډ ملازمین بچو ته روزګار ورکول کیږي. خو د بده مرغه د ډسټرکټ ایجوکیشن افیسر د روایتي غفلت له کبله د حکومت لخوا په څه قسمه برتۍ پابندي ولګېدل د کوم له کبله چې بیشتره خلک د پریشانۍ سره مخ دي. مظاهرچیانو دا هم ویل چې ټایم سکیل د وخت مهم ضرورت دی. کلاس 4 ملازمینو ته د حق زر تزر ورکړي شي. های کورټ فیصله کړې ده د چوکیدارانو د 8 غنټو چې دا 8 غنټې ډیوټي کوي په هغې کې ډیو ملکند چې دی ټال مټول کوي کله وایي داسې کله وایي داسې نو دا د زر ته زره حل کړی شي. یو هفته کې زموږ دا مسلې حل نه شوې نو موږ په دې روډونو روزو او دا احتجاج به او دا ټول سکولونه به انشاءالله طالبان هړتال به زموږ دا جایز مطالبات دي زموږ ټایم سکیل دی او غیره نور چې کم دي زموږ صوبایي کسان چې کم تلي دي او په روډونو باندې ناست دي هغه مطالبې دي زموږ منظور کړي شي. که چېرې داسې ونه شوه نو موږ مزید هم د دې مخنیوی کوو او موږ به ځو موږ په روډونو باندې راوځو او د دې خپل غریبانانو د خپل حقونو تپوس به کوو. ویناوالو په تنخواګانو کې د 100% اضافې او تعلیم یافته ملازمینو ته د مخکې تلو موقع ورکولو غوښتنې وکړې او دړکې ورکړه چې یو هفته کې دي د دوی مطالبې منظور کړي شي ګنې په احتجاج بل لاس پورې کړي. عمران زریاب، خیبر نیوز، بټخیله، مالکند.